که ستاسو په موبایل کې د بینک اکاؤنٹ د ایزی پیسه اکاؤنٹ دغه شان د فیسبوک اکاؤنٹ یا د نور اکاؤنټونه او تاسو وایي زمونږ دغه اکاؤنټونه هیک نشي نو دا یو کار چې دی دا ونه کوي که دغه تاسو وکړو نو ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا د دې په تور باندې هیک کیدای شي ستاسو د بینک اکاؤنٹ نه هم روپۍ ایسته کیدای شي دغه شانتي ایزی پیسې نه چې دی د هغې نه هم روپۍ وتی شي او که ستاسو د فیسبوک اکاؤنٹ یا دغه شانتي نور اکاؤنټونه نو دغه اکاؤنټونه چې دی دا هم هیک کیدای شي او زمونږ پښتانه چې دی هغه دا غلطي ډېره زیاته کوي دا غلطي کمې او دا غلطي دا ده چې اکثر موږ په پری وای فای پسې چې دی به دې پسې ګرځو ځای په ځای په پری وای فای پسې ګرځو اکثر په ایرپورټونو کې هم په هسپتالونو کې هم په ځینې ځایونو کې چې دی فری وای فای نو تاسو لا هغه فری وای فای چې دی دا درکړه تاسو د خپل موبایل چې دی د هغې فری وای فای سره کنیکټ کوئ کله چې تاسو د هغې سره وای فای سره تاسو خپل موبایل یو ځای کوئ نو که په دې کې یو هیکر ناسي نو هغه ستاسو دغه اکاؤنټونو ته چې دی ځان رسولی شي هغه ستاسو د بینک اکاؤنټ که د ایزي پیسه اکاؤنټ که د هر شي اکاؤنټ هغه دغې ته ور رسېدی شي هر کله چې تاسو په داسې ځای کې فری وای فای استعمالوئ یا د بل کس وای فای استعمالوئ نو کوشش دا کوئ چې په هغې باندې دغه قسمه اپلیکیشن چې دی دا کولاو نه کوي که دغه تاسو کولاوئ نو دغه ټول ډیټیل چې دی کس حاصلولی شي که هغه کوشش وکړي کوشش او ستاسو اکاؤنټ ته دردنه کېږي هغه ستاسو اکاؤنټ ته چې دی وردننه کېدی شي او د دغې نه هر سره چې دی دا رایستی شي نو هر کله چې تاسو داسې فری وای فای ومومئ نو فری وای فای اول نمبر چې دی د خپل موبایل سره مه یو ځای کوئ که بیا یې یو ځای کوئ نو بیا داسې چل کوئ چې وي پي این چې دی دا ورسره یو ځای کوئ چې وي پي این ورسره یو ځای کوئ نو د دې په تور باندې تاسو لږ ډېر چې دی د خطرې نه بچ کېدی شئ خو خپل دغه ایپسونه چې دي دا پې مه چالو کوئ که دغه ایپسونه ورسره تاسو چالو کوئ نو بیا ستاسو دغه ایپسونه چې دی دا بندېدی هم شي او د هغه کس چې دی هغه دغه هیک کولی هم شي نو فری وای فای چې دا د خپل موبایل سره په یو ځای کې هم یو ځای کوئ که یو ځای وکړه نو تاسو ته دغه نقصان چې دی دا میلاویدی شي